چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی دغه د ژوند څنګه په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او د هغې نه وروسته قاضي عیاض په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما بارک دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تعالی سه عیسی رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولینه یا رسول الله صدر اتاګ نه مخکې موږ سره دا یره او چې اشنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه هم دې لیکن د دې نه یریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډیر اسباب قران او سنت ذکر کړي دي چې انسان هغه استعمال کړي دغه خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکړي زمونږ الله برده خاتمه په کفر باندې ورته تمامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر ګڼي نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی د مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او پنځم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل له ویل چې زما رحمت تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزره خاتمینه په امن کې شمانه دا به چرته نو خرابېږي نه امین دغه په لقب کې راغلی و دلیل بدی باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت ولا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د اسما وزیر دی برا او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیات او هغه سره په غزواتو کې دغه ملګرو په حفاظت کې او هغه ډیر اوچتي په نسبت سره اول شي هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غوړه دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غوړه دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق او عام انسانانو باندې غوړه دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه شو دې چې پر رسول الله چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولې وو ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زه به ټول مخلوقاتو کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عرب نه ځکه انتخاب کې
یو خو بدوی کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شو هغه خپل اسونو د نسب له حزم کو د خپل قوم خو سکه د خپل بدن او د اولاد خو سکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه والا چې هغه د یمن خلک او به د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روس د زموږ سره شاو خدای علاقه او دا زړه ولګ لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو د پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پروید امید دردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریشو کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دی باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موجد دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړ د محمد رسول الله موجد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او په عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دې بری خاندان کې راجمع و او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به وجوده خبره ده چې اسماعیل ذبح الله دی او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن الذبیحتین زد دو هغه انسانانو بچی ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت د ور داخليږي کله چې به د ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخر پورې د رسول الله د ټول ارشادات سره په عمل کړي او دا ډېر قیمتي سره شي اوچت انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دا غو اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیل ذکر کوي د په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب باعده زمونږ الله شکل قران کې د تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کی هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح د پاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دی او طاقتونه هم دی موږ چرته دې شړې ته ویداري نه کوو نه دی لمون تیار یو ډیر دعوت وکړي هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسه د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل بعد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل راوچت کړنو بار به یو بل سره هو الله دې به اسمه کې لرو غرزون دروازه ارسه ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا وجدا په سکند ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا ورځ په دې باندې د شلې پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ د الله بدر راغی چې بدی ځکه د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ دا او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو د دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین را بده خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وشته انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي و پای کې بزان لا آبادین جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکي داغه د معجزه دا وکي ایسه قتل کړه الله به عذاب نازل کی دی په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانه او کله دا و چې جبريل په आवाज والو سیدا و چې لاندې خونه په جړه قراغه د برنه به هغه आवाज وکړي الټه وګرځول جاثمین الله بلاکس پراته او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دینه ورا وخت وا دا قانون دی چې کله انسان د رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین یو خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عزوجل دیاده وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه دیاده وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ دیاده څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په کار کې هم څه وردنه نه کی دنیا او دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط را اوسګار نشي دغه انسان د سوچو کې خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه هلاکت اراده وس کړی دا دین له روزګار نه کړم مسلې رښتینې چې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل ملکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او دغه د اسلحه او دغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دا وکي وجلا یو زنانه پیدا شو دا کار چې قتل کړه زبا غیر سره نکاح کوم او لور به ورکم او دونه مال به ورکم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ایوب شرالونه اوله ورته د په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس اور باندې عذاب نازل کی د اسماعیل علیه السلام فلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار بار تذکری کوي یو خو وجه بګی دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استعداد پکې دی لکه ټول امت د یوچت انبیاء او فلار زموږ اوسه د محمد رسول الله فلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین د لور کې وجدا وشي الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویلې چې ستا په دې کې د ظریف اندازه باندې د چا محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي وجدا وشي د کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده ښکارا شو دعوت توحید هو کې د خلکو لوي ویل شي خلکو د یو الله اطاعت او بندگی عملی ارث راوخ سعودي د ابوتان مات کړو دل دوری کړو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره دغه په باره کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله بګراله د خجو د هجرت مسله بګراله ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د پاتې کېدو مسله بګراله د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ به ابراهيم عليه السلام باندې راوځه دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې دا دی د شری سره پلار په د کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار د پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم په باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې معمولو غری بادشاہ نه نمروز یا نمرودا د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد لیکي او دوه کافر مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه به استخر لرسول او اروپا لا
دای ځای کې چې کله کار خلاص کینو بیا بشپک کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذوالقرنین ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوه چې دغه کافران دي یو بګي نمرود اهل المدا خبر ذکر کړی دا پاک کافرو کې چې د بادشاہي کړی د په دې ټوله دنیا باندې او د مقابله ابراهيم عليه السلام ودرېدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د وکال د وخت د پاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړی و چې داس موږ معبودان دي یو بل له ویلې به کچرته د جړی تکلیف در باندې راغلی د پلاني سیب له ورځي د جړی ذمہ وار دی موږ الله د جړی برخه دل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ور شو که چرته د بدن کې دی بادونو دی بل له ور شي دا مختلف تقسیمات کړي ولکه وسم دی باج علاقو کې شتا داس موږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بر سور بندگی کوله او دا به نیکان خلق و د دې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنې مسله شروع شو ست تشویق استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلک په وفات شول د دې تصویرانه وي صوبې دغه مجسمه جوړې کړې بندګي به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي به بل وي هغه به بل وي لکه اوس هم اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شاغي ورا به تو ګوري بیا بل را به تو ګوري بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې په باره کې رساله ولیکله ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله د مخلوق ما بین ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ځکه مونږ ګورو چې هغه زمونږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه دی لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناسیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه یو موږ الله په پوهه دی یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زموږ د دماغ له راځي هغه وسم ګور زموږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته د الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق اداره به دي نظم د رب العالمین د لپاره دا جوړ شي نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په ځړه باندې خبردار دی بندگی به ډار رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه چې هغه ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین اوسه بشار اونیو ورته بلکې د هوټل په ذریعہ باندې انت وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی به کله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لري پلاني ځای موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا وروغ رسو موږ الله دې ور ویلې د ابراهیم علیه السلام همت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې وې کڅ مسلې موږ له ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د پرسه دی ورله ورځي کې ماغه په ما باندې پوي دی تاسو ما هیڅ ضرورت نشته ورو ورځولې شي تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر زدا په دی ور کې منځونه کوله درسه ولګي کوټه کې جناسي خوراکونه او اسکات ټیم ځاله مقرر کړو دا مسله ته معلومه شو چې ګوره ور دې دا سوق مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخه سوده ته لری کړی ابراهيم عليه السلام کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دویمه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او دریمه ورځ به شي لکه میاشت څلورمه لکه جمعه او به پنځمه عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو د زمکه بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام دي د انبیانو ورسره هغه متصل د مانزه ته پوښوږي یا رسول الله موږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د شي مسله دا او کال دومره ورځ ده وی فقدر تاسو ورته اندازه معلومه کړئ رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبرې لیکلي سړی په دې شمول کې اوسېږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې شپږ میاشتې ورځ ده دا به د مانزه کیفیت او د عبادت کیفیت شي جوړې شي دا به ټیم معلومه وخت
اگر که باغی ځکه د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخوسن د مانځ ټیم راغی دا بر ماخوسن مونږ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دین ورسره به بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرود به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خوشبندېرو وتلو زما دومره شيونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پوری چې پتا کې توحید نه ګوردان زونه د اسمنګ الله نه مني ځکه د عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرام نه بګی ځان ساتل وغیرہ ته چې دا کفر او شرک او دا دوا وی دا درې بوتان د دې بندگی ته شروع کړی دا د رب العالمین شریکان غني ک ته څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مني مجاهد انسانو اول توحید راو دی غنه ورسره دا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وګورئ چې ستاره رب څوک دی ودا د انور او د سړې مړکې ژوندې کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله ولیکن ما خوشي کی او دا بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلې وېزما رب هغه ذات دی چې هغه ور د مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي تدش بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران لیکن نمرود چې دا خبره نشو کولای چې دا کار زکه مستر رب دې شي وکي ولا غد شنه ویلې چې د مغرب نه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نظر اخیږي او مې په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره اسمن رب العالمین نه وراشوي دویم بدیږي چې مشران خلک ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نو چې د انور په دې کیفیت باندې خيږي راخیږي او بل داغه دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې تد شي وای چې د مغرب د استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونی کې د دې خوانه راونه کې قیامت چې زما ټول نظام برباد شي کافر و دې ارڅ منله چې حق دراتون کې خو لیکن عینات پکې و دین نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شو غدا چې ظالم بادشاہ ولار مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به پوښتنه کوي چې دلته یو سړی او دا ځان سره کزر روانه کړي هغه به تی اخلم او دا بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر او دا سره د خبره کزه ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کړي دې امتحان سره مخامخ شو نه متصل رب العالمین له توجه کړ د مانځه کوم ویل چې داس ما خور ده یا می مور ده یا بل څه نه به هغه خوش کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام دا درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د شی لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معنا غني و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا ولې تر لري ته پوښتنه دی وګورئ دا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتنه کې ته مرته وې چې خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن او زه مؤمن یم بادشاہ شکر دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې د خوشی کړي وې ځکه هغه زنانه سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار وختو وی ویل چې دې بیزتی بس کوم چې بار کیفیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرت هغه مرغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام دی ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو لوي چې تم منشر وکا بادشاہ چې کله خپل راغی نو روایت کې درځي په غوته یو دم بيد دماغ بند شو چې کله به دی الله شروع کوي کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاږه شو دماغ به بند شو لکه پلج شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شي راځي دي زنانه ویلي الله ته دا را جوړ کا اسنه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو ته وجلو د یو امتحان نه بچو په بل کې براګیر دویم دا منه چې دې سړي به دا دعا وکړي چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مېری زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مالې پیری را وسره رب العالمین دې غیرتی ذات دی ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین هو زاغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن له فریدنا
خودم دا معلومه کړي چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور صحیح قول دا علماء ذکر کړي چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې ځه زنانه چې کله روان شو د ابراهيم عليه السلام خو هغه په منځ باندې ولاړو په دې منځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې د کافر زما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لری کړه او دې سره سره مال هاجرم په لاس باندې راکړه دې وینځوا یا دمن چې د لور وشي قول علماء دا ذکر کړی چې د لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم عليه السلام په دا صحابه ولوي چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو بده زميله حاسته بل خپل ولای زمه دا معنا چې ماري قبطه دا علاقه ده او خپل ولید دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بشاور ته ورکړو چې دا لور یې راغوین ځ صحیح قول دا چې د لور وا نبی کریم علیه السلام ګوره دومره اوچت د لور خپل ولی له حساسات سره د دینه چې د محمد رسول الله د ابراهيم عليه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او په دې خپل ولی کې ډېری پیدیم دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي دا ور پولیس ورات په خوا باندې ولاړی چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځيږي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندګانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت د الله نو دعاګانې غوښتل او خاص کر سوره واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیان تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دې بزرګ کې دا مسله ورواچول به دغه اکرام وکي د دې ځنه به دا هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نور سبه دول اسکر اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نشر د بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه و انت ولېګل چې کله هغه زره ولېګل د دې لګلو ډېری وجه دی یو وجه دا چې الله وز کعبه آبادی دویمه وجه دا د بنتوب مسلې د وجنه اگر کدا ساره رضی الله عنها د هاجری بندا که ژوند بتیر کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلیش او دا رسول الله د ژوند طریقه مو څومره به ویری چې دا ټول به بیانو د لپاره جدا کوټې جوړې کړې وي جدا نوبت یو انسان چې سرور سره د اړ سره نه جدا کوټې او جدا نوبت او انت بورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي انته چې کله دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی څو خوراک وسک دی ورسره پرې خودل دې سره نور د आवाज کې چې اله من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام دې خوانه راکاته به ورته ویل چې اله من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وی سلورم سل دې سره ورته ویلې چې الله رب العزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې کې ادا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی په دقه کې پرې ده وې اوس موږ الله نه ځای کوي ډیر اوچت زنانو د اوچت همت والا خځې وي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغفتو کعبه له متوجه شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چې هغه ایمانداری الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان پدې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نه هم دي چې کوم دا مؤمنان یو بل څوک بنوي الله رب العزت به دا آباد کړو په مرور د زمانه باندې تاریخ ولا د لیکي شدید خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې تر څو پورې خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک او سخت تنظیم ته برابر کړم قافله براغلی یا بخ کډي کوچینا سبته راقرض کو د خپل بچی له به ورکو لیکن د صفا د غونډې نه شکل راکته شو منډه به واخصه وکړه دې منډه واخصه د دې وجنه نبی کریم علیه السلام د هاجر د تابعداري د وجنه او د الله د امر د وجنه په دې کې دا وګرځي شنو د هاجر منډي وای په دې کیفیت باندې التزی
لیکن هیڅ ورته په نظر باندې رانغی جبريل په دې وخت کې आवाज وکړي چې کله جبريل आवाज وکړي نو د خپل ځان سره د خبره وکړي چې لکه چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي چې لکه چپ شدا څوک خبره کوي به आवाज وکړي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کوله شو خوې کس ما سره زګه وجه دارا چې زماره خوراک او ساک څه مسله دي بچی لا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو له بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے او ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعض تاریخ ولري چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روانه د نظر ورته مخه دا اوبره بند کړي کچرته بند کړي نه رسول الله فرمایي چې روانه وي لیکن په دې کې زنانه و د حرس سراغ دیوال ورته وره چې اصل اخلاص نشي د دې د وجنه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا معنی په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د اوبه د زمزم د اوبه چې دا چې سړي په کم نیت باندې وسکلي په مقصد باندې دا کافي کوي د سړي حافظه کار نه کوي دا وسکل له حافظه قوي کوي د چا بچینی په دینه د وسکل الله بچی درکې د چا بل مشکله بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې امکار کوي وړي وړي مزیدار د رب العالمین په وجود باندې یو مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبو ساته هغه خرابي شو دانه خرابي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله وشره روانه و د یمن د علاقې روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې پاغیزه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم ولا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن اوځي ځکه چې د اوبره اوځي کورنم تخریبېږي نو دی خورالن یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خردانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغیزه کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبي ال د مرغان ګرځي یو قاصد راولې چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم ال تشوي چې کله ورترانو نو په دې کې یو حاجر ناست او بل اسماعیل علیه السلام خاله رالن دومره اخلاص وکي او دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دې په موږ باندې راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا یوازې ناصر او ماشوم دې راځي چې دې عزت طلب کو عزتمن خلکو یې منن حاجر ورته ویلې وې دا وګ بس منګي ملکیت به زمنګي داوا به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر لړل ته اباد شول د منځ کې حاجر رضی الله عنه وفات شو اسماعیل علیه السلام به بده کې وعده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خاله نو تر دې چې پوره رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې معنا د بدایي من